شروع وی د درې طلاقونو ورکولو بیان دی. په درو طلاقونو کې هم اختلاف دی. ما خو مخکې تاسو ته دا خبره کړې وه او بار بار په بیانونو کې هم کوو چې خلق وایي چې صحابهو کې اختلاف و، نو موږ وایو چې قرآن وایي پیغمبر ته چې دا قرآن هم دی د پاله درلیږلی دی چې ته اختلاف پې ختم کې. نو چې صحابهو کې اختلاف و څه معنا چې کني پیغمبر په دې قرآن عمل نه دی کړی، په هغوی اختلاف یې نه دی ختم کړی. او بله خبره دا ده چې قرآن وایي پیغمبر ته او صحابهو ته چې که تاسو منځ کې کله جګړه اختلاف راغی فردوه الی الله والرسول، نو په قرآن فوراً پیش کې او پیغمبر چې ژوندی وي ورشه. نو آیا صحابهو په خپل ژوند کې اختلافونه پیغمبر ته نه دي ښودلي؟ هغوی هم په دې آیت عمل نه دی کړی. نو صحابهو په دور کې یوه مسله هم اختلافي نه وه او نه دا عقل مني او نه شریعت مني. وروستو خلکو اختلافات جوړ کړل، د ډېرې خولې ډېرې خبرې شوې، هر چا کتاب لیکلی دی. اوس پکې حق و باطل سیده کول ګران دي. نور خو لا پرېږده چې د قرآن په تفسیر کې دومره اسونه زغلولی دي چې توبې وباسه. نو دا هم د هغو اختلافاتو نه یو اختلاف دی. د امت بعضې ډلې وایي چې درې طلاقونه که چا ورکړه نو ښځه بس طلاقه ده، خبره ختم. بعضې خلق وایي چې نه، درې طلاقونه یې که په یو ځای ورکه نو دا نه پریوزي، یو به او که بیل بیل یې ورکه، یو اوس ورکه، یو یې بیا څه وخت پس ورکه، یو یې بیا څه وخت پس ورکه، نو بیا کیږي. زمونږه دا کم کتاب چې موږ لولو دا د امام ابو حنیفه د مسایلو مطابق دی. دا هم په امت کې یوه لویه ډله ده. امت د دوی خبرې هم حرف آخر ګڼي، خو حرف آخر صرف د الله خبره وي یا د رسول الله صلی الله علیه وسلم خبره وي. خو د الله خبرو کې په تفسیر کې خلکو دومره اسونه زغلولی دي چې هغې نه الله دې رحم وکړي. او په حدیثو کې خو حدیث خو لیکلي مولیانو دي، په هغې کې داسې کارونه یې کړي دي چې بعضې خبرې پیغمبر اډو کېدی شي ته خبر هم نه وي ورپسې تړلي دي، او بعضې خبرې صحیح دي امت یې نه مني. نو بهرحال موږ به دا مسلې په دې بیانوو چې درې طلاقونه څوک واچوي نو هغه بیا ښځه د باندې مستقله بند شوه، بس بیا یې لار نشته. او دا امت چې کومه لار بیانوي چې یاره شپې به وله ته بل سړی راولې، نکاح به وتړې، بیا به هغه شپه تېره کي، سبا به یې طلاقه کي، دا نه په اسلام کې شته او نه د اسلام خبره ده. دا به چا ویلي؟ نو اوله مسله، که چا خپلې ښځې ته درې طلاقه ورکړل نو اوس دغه ښځه بلکل په دې سړي حرامه شوه. اوس ورسره بیا نکاح هم نشي کولی، او که وی کی نو نکاح کیږي هم نه. چې درې طلاقونه د یو ځل ښځې له ورکړه بس دا ښځه تا نه ختمه شوه. که په صفا الفاظو سره د درې طلاقه ورکړي وي لکه مخکې ما چې بیان کړی دی، او که ګول مول الفاظو سره دې ورکړي وي چې هغې ته کنایي الفاظ وی، هر څنګه وي خو چې درې طلاقه دې پوره کړل، د احنافو په نس دا ښځه په تا حرامه شوه، ټول عمر دا بیا ته ځان ته نشي نکاح کوی. دویمه مسله، درې طلاقه ورکولو نه پس کچرې بیا هم دې سړي سره اوسېدل غواړي، دا ښځه وایي چې زه دې بیا دې خپل خاوند سره وخت تیر کم، نو د دې صرف یو صورت دی، هغه دا چې اول بل یو خاوند سره نکاح وکي، هغه بل سړی ور سره کوروالی هم وکي، بیا کله چې دغه دویم خاوند چې دا اوس یې وکړه دا مړ شي، قدرتی مړ شي، دا نه چې ته به یې وژنې، چې مړ شي یا قدرتی هغه سړی طلاق ورکي، دا نه چې دی به وله خامخا طلاق ورکوي، په دې نیت یې کړي
چې بس دا یوه شپه به تېروم بیا به سبا نی او دروازه یې م ورپسې بند کړي وي چې عمره تلی نه شي چې څو پورې دې طلاق نه وي اچولی. دا اسلام کې نشته. په کتاب ځان پوهې کې 3 طلاقه یې ورکړه، بس په دې سړي ختمه شوه، حرامه شوه. اوس دا ښځه لاړه بل ځای کې نکاح وکړه، هغه ورسره کوروالی هم وکړه، وخت تېرېده، قدرتي هغه سړی مړ شه، یا یوه شپه پس مړ شه، یا 1 کال پس مړ شه، یا 5 کاله پس مړ شه، یا هغه دویم خاوند ورسره ګډبډ راغلو قدرتي، هغه هم وله طلاق ورکه. نو عدت پوره کولو نه پس به ړومبي سره نکاح کولی شي. نو دا به د اولني خاوند ته هله جایزه کیږي چې دا بل سره نکاح شي، شپه تیره شي او هغه نه قدرتي خلاصه شي. دا نه چې یوه شپه به تیروي او بیا به یې طلاق کوي. دا خبرې اړو اسلام کې شته نه. دا د شیعګانو د متعې په شانته زنا ده، لکه څنګه چې متعه زنا ده دغسې دا زنا ده. که مولیان دې ته 1000 هیلې جوړوي، موږ د مولیانو بندگان نه یو. د دویم خاوند کولو نه بغیر ړومبی خاوند سره نکاح نشي کولی. که دویم خاوند یې وکړو لیکن تر اوسه یې لا صحبت ورسره نه و کړی چې مړ شو، یا یې د صحبت کولو نه مخکې طلاق ورکو، نو د دې هیڅ اعتبار نشته، بیا هم دا اول سړي ته نه جایزه کیږي. ړومبي خاوند سره هله نکاح کولی شي چې دویم خاوند سره یې صحبت وشي. د دې نه بغیر ړومبي خاوند سره نکاح جایز نه دی. په دې مسئلې خلک په کار دی چې ځان پوی کی. کله دی چې 3 طلاقه ښځې له ورکه، دا ښځه بیا نه روا کیږي دې سړي ته. د احنافو په نظ نه، ټول امت په نظ نه روا کیږي. هله به جایزه کیږي چې بس تمه لنډه شي او دا ښځه لاړه شي بل چلته نکاح وکړي، هغه قدرتي هغه بل سره هم وخت تیر نه شي. څه وخت پس یا طلاق راشي یا هغه ترې مړ شي او د اول خاوند یې ووایي چې دا ښځه زه بیا ځان له نکاح کوم، نو بیا کیدی شي. دا کم خلک چې بقاعده د حلالې په نیت باندې ښځې ته یو سړی د شپې پټ ورکي، دا سوچه زنا ده، د دې هیڅ حقیقت نشته. د دې زنا نه بیا دا ډیره ښه ده چې د اهل حدیثو په مسلک باندې عمل وکړی شي. هغه کم از کم د مولا خبره نه ده، څه نه څه حدیث خدای کنه پیغمبر علیه صلات وسلام ته منصوب دی. اگر چې هغه هم خبر واحد دی، موږ دا نشو ویلی چې هغه بالکل د قرآن په شان ته قطعي دی، خو کم از کم رسول الله ته منصوب دی او د امت دا ګمان دی چې دا حدیث مبارک دی. نو دې په مقابله د دې کې چې ته ښځې له د شپې سړی راولي، نکاح یې وتړي او پټې ورسره څملوي، سبا یې پې طلاقه کي، بیا یې 3 میاشتې پس دته نکاح کوي. نو د دې زنا نه دا ډیره غوره ده چې د اهل حدیثو په مسلک عمل وکړي چې ووایي چې دا 3 طلاقه په یو ځای ورکړي دي، دا اډو شوي نه دي. دا هم یو فیکټ دی، هغه هم یو افیکټ دی. دا ته ښه دی، دا هم یو علت دی، هغه هم یو علت دی. دا علت ته ښه دی، دا د زنا نه ډېر ښه دی. الله دې موږ تاسو ته پوهه او عمل راکړي. نور خلک دي چې نه څه جوړوي، که کلیپونه ترې جوړوي، که څه شی نو جوړوي به. وصلی الله